دلته د چورلق په لمن کې د ډېرو پیاوړو کورنیو پیاوړو سپین ږیرو ستاسې نه یو جهان مننه دا میلمانه راغلي وو تاسې د ډېرو بهادرو قربانو په رنګه د دوی احترام وکړ راجمع شواست د دوی تقریرونه مو واورېدل عزیزانو حال موږ نه دی کړی چا به کړی عزیزانو د ولس یووالی د دښمن ماته که چاته خوند ورکوي که چاته خوند نه ورکوي د چمن د پرلط مطالبې به خامخا بدل کېږي که چاته بیا یې تکراروم که چاته خوند ورکوي که چاته خوند نه ورکوي د چمن د پرلط مطالبې نه ناروا دي نه د پاکستان خلاف دي نه د اسلام خلاف دي نه د سړیتوب خلاف دي نن هم سنکیانګ ته خلک په پاس دي نن هم ایران ته خلک په پاس دي نن هم په یورپ کې لکه امرګري چې وویل په یورپ کې هغه ملکونه لکه جرمني لکه روسیان لکه انګریزان په کورونو یې سره مړه کړل لیکن پاسپورټ کموي پاسپورټ لرې کوي دوی وایي ته به ځې غوا به لوشې پاسپورټ به کوې ولکه وکم چې ستا مور هم رایسته پاسپورټ موږ کوو دا وخت د چمن اڅکزۍ نورزۍ کاروباریان خلک کم سے کم 8,000 پاسپورټ لري دا د چمن خلک د ټول وطن د ګرد دغه تجار خلک دي دا زموږ پر لیکه باندې زموږ هلته مځکه ده تربور مې دی کور مې دی هدیره مې ده دغه مې ده چې مشوره دوی د څو عمر لا وکړمبېږي که خدا کول انشاءالله که خدا کول دا خلکو واده کړې ده دا ډېر بد خلک دي بد معنا په مثبت معنا دا سړی دغه علامه صاحب دا بل دم په پارلمنټ کې په سینټ کې انشاءالله الرحمن تاسو به دوی ژر نه یې ویلي چې دوی به دا پروګرام ږدي به به موږ ته دعاوې کوئ موږ به تاسو ته دعاوې کوو درې څلور نارې کوم زه به لمونځ وکړم ته بسم الله الرحمن الرحیم نعره تکبیر الله اکبر نعره تکبیر الله اکبر پښتونخوا ملي عوامي پارټي د پاکستان آئین زنده‌باد د پاکستان آئین زنده‌باد انقلاب زو انقلاب ته تیاری وکړئ انقلاب بالکل پاکستان اوس د انقلاب پر دغه ولاړ دی یوه خبره ته به مهرباني کوئ که د هرې پارټۍ یاست جمعیت علما اسلام کې زنده‌باد په جمعیت علما پاکستان کې زنده‌باد په هره پارټۍ کې چې یاست عزیزانو نیشنل پارټۍ بله پارټۍ زموږ د وطن د هغو شتمنیو چې الله پاک زموږ وطن ته راکړي دي افغانستان ته پاکستان ته خټکو ته مروتو ته دا علاقو ته عزیزانو د دې د قبضې دپاره د دنیا لنډهر دلته جنګ جوړول غواړي د دنیا لنډهر یو وار بیا دا زموږ سیمه د دنیا د مسو سانډانو د جنګ میدان جوړوي موږ واضح وایو موږ هیڅ جرنیل ته هیڅ شهباز ته هیڅ ګلباز ته دا اختیار نه ورکوو چې دی به دلته جنګ جوړوي موږ د هیچا سره جنګ نه غواړو موږ د افغانستان سره جنګ نه غواړو د هندوستان سره جنګ نه غواړو د ایران سره جنګ نه غواړو موږ خپل وطنونه په اردو کې وایي جیو اور جینې دو ګزاره به سره کوو موږ به د افغانستان احترام کوو افغانستان به زموږ راکوي مخه یې راکړی دا اوس د ارکان یې نیولي دي د تحریک انصاف په سلګونو مشران یې نیولي دي شرم نه لري بې غیرته ځان مسلمانان بولي شرم نه لري د ماشومانو په هلکانو څخه کالي کاږي د سپین ږیرو خلکو څخه کالي کاږي د خلکو په کور نه ننوځي هلکه د کافر زو بیا وایم د کافر زو ته چې د ما څخه کالي وکاږي څه شي وینې کوم هغه شی دی چې ستا پلار یې نه لري
کوم هغه شی دی چې ستا مور یې نه لري د خلکو په کورونو نه وځي د خلکو منډې بې عزته کوي د خلکو الفام بې عزته کوي زموږ الکشن کاوه یو 3-4 سیټه به وو یا موږ ګټلي یا بایللي هغه یې واخیسته عبدالفتاح مبارک موږ دا یې ولس لرالو ستا به یوه سترګه ژاړي بله به دې خاندي ستا پلار به زموږ باچهي مني ستا پلار به زموږ د ولس باچهي مني هر ولس د بلوچ وطن نعمتونه به د بلوچ په خدمت کې دا د قرآن حکم دی دا د اسلام حکم دی دا د پاکستان د آیین حکم دی دا د اقوام متحده د چارټر حکم دی چې کم ولس پر کومه خاوره پروت دي په هغې کې چې کم نعمتونه رب پیدا کړي دي پر دې باندې د هغه ولس حق دی د دې دپاره عزیزانو موږ راوتلي یو بلکل که څوک خوا به دی که به جنګ نه کوو بدي نه کوو جرنیلان به مهرباني کوي مهرباني به کوي توبه به کاږي توبة النصوح توبه به کاږي او د پاکستان د ولس معافي غواړي چې موږ په سیاست کار نه لرو او که نه غواړي عزیزانو لاس به پورته کوئ له کډې پسې راخو په مخه یخو په چاوڼۍ یې خبرې واورو چې کله سپیکر بند شو ژلۍ شوه نو اما نمبر و او چې حالات سم شو مشر پرې راغی 2-3 نارو جواب راکوي د خپل موبایلونه تار چھان کوي او لږ په نارې په جواب کې راته سنوي شابه ټارچونه راوباسئ موبایلونه ټول زرکې اول مشر محمود خان دپاره محمود خانه چکزئی تیرا یار میرا یار تیرا یار میرا یار عمران خان پی ٹی آئی پښتنو پنجاب ته وځو لګیا یو او چې کله کوتک راواخیسته ټول پښتانه به پرې راځئ به ډېره مننه बहुत मेहरबानी बहुत शुक्रिया भाई आज कल जो इतिहाद बना है आइन की दिफा का इतिहाद ये ना जनरलों के खिलाफ हमने बनाया है ना किसी जज के खिलाफ बनाया है हम चाहते हैं कि इस मुल्क की ताकत का सरचश्मा अवाम की पार्लियामेंट हो अवाम की पार्लियामेंट खारिजी और दाखिली पॉलिसियाँ बनाएगी अवाम की पार्लियामेंट बलोचों को और सिंधियों को पंजाबी आपके इलाके में जो आपके पास अल्लाह पाक की नियामतें हैं उसके आपको वजूद वो है मेहरबानी मैं पुलिस वालों से अपील करता हूँ खुदा को मानो अपने बच्चों के कपड़े मत निकालो अपने बच्चों के माँ बाप की भी इज्जत मत करो कल तुम्हारी माँ की भी इज्जत होगी कल तुम्हारे बाप की भी इज्जत होगी तब मेहरबानी अजीजानु मुर्जू शामिल मानी ऊपर सराजी में अब दलत को सलाम جنگ اعلان وکړه یا مطالبه اعلان وکړه سمه د خلک درد په درد خدای درد په درد دا بیا راغی د چمن ځوانان چې غواړي جنگ غواړو مشر به نه ایله کوو مطالبه شر نه لیږي که مشر ایله کوي زه تیار یم اوس عزیزانو دا د چمن جنگ د چمن د حقوقو جنگ به اوس عمر ایوب کوي دغه ملایان به کوي تحریک انصاف به کوي پښتونخوا ملیان پارټي به کوي ګرد ولس به کوي هېڅ څوک قربانان باندې